ما ستغمر زوري بس سفر بس چش قادر ولا كله دا د پیغمبرانو د زیږیدلې مځکه ده پلان یې د یو سبق یې ویلی دی د دې ځوان د دې ډاکټر شو ته زه شریعت نه وکړم ته مې دی ورکوې د خدای شی دا یې ورکوې د خدای به جارېږي چې ته دې سره څنګه نه ورکوې مازدیګر دی لمونځونه هم کېږي زموږ خواهش وو چې د مرحوم ملا عبدالواحد صاحب زوی چې د دغه جماعت عالم دی هغه هم راشي وینا وکړي خو ناوخته و دی د لمانځه په تیاري عزیزانو موږ دلته نن د دې لپاره نه یې راغونډ شوي چې چاته ښکنځل وکړو دې لپاره نه یې راغونډ شوي چې چاته بد ووایو موږ دلته د دې لپاره راغونډ شوي یو چې په فلسطین کې تقریبا هفته کېږي داسې ناروا جنګ روان دی شهیدان مړي ماشومان او ښځې دا تر 15,000 زیات مړه دي زخمیان تر 15,000 بالا مړه شته عزیزانو په دنیا کې د اسلامي ملکونو تعداد 52 اسلامي ملکونه هم فوجونه لري هم حکومتونه لري مولانا صاحب دې راغلی دی ما خدمت دی څو چې راځه کښېنه وای دې راوړه وای دې راوړه وای دې راوړه وای دې راوړه عزیزانو موږ دا نه وایو چې د اسلام ټول فوجونه دې بس تیار شي پر اسرائیل دې حمله وکړي او خدای مکه یو لوی جنګ دې جوړ کړي خو بېرته موږ مسلمانان یو 52 ملک دي بیا د دنیا یو سل دوه ملکونه دي د امریکې څخه نیولې بیا د افریقې پورې یو سل دوه ملکونه دي د دې هر ملک دا دعوه ده امریکا فرنګۍ فرانس جرمن ایټالي د یورپ خلک بیا د دې ماپ چې د دوی خپل غرض نه وي وایي اسان ډېر مه باروئ که دې دوی ستړي کېږي ملا یې زخمي کېږي وایي باندې ډېره یې مه کوئ سپي مه سره جنګوئ دا ظلم دی چرګان مه سره جنګوئ دا ظلم دی لیکن چې خپل غرض یې راسي بیا زموږ انسانان داسې بولي لکه مچر لکه ملخ لکه کچمل لکه د عراق په جنګ کې امریکې پر عراقي فوجونو حمله وکړه په یوه ورځ یې 10 لک انسانان مړه کړل دا د ایماندارۍ دا لول نه د اسلام دی نه د انسانیت دی موږ د امریکې مخالف نه یو امریکا په جهان کې تر ټولو ځان زورور ملک بولي او زورور هم دی د خلکو پر برېښي سترګې پر برېښي لیکن د انسانیت په معنا موږ د امریکن هغه ولس چې دوی وایي په دنیا کې انساني حقوق شته هر انسان د ژوند حق لري هر انسان د ازادۍ حق لري هر انسان چې هر څه وایي هغه کولی شي بیا د بیما د بدکارۍ بیا څه ووایو خلک یې ټیپوي هم دې سره ځینې خبرې به پرېږدم بده خبره ده وایي دا انساني حق دی بیا د بیما که نارینه د نارینه سره واده کوه ودې کړي دا انساني حق دی که ښځې د ښځې سره واده کوه په دې کار مه لرئ دا څنګه انساني حق نه دی دا څنګه انساني حق نه دی پر یو غریب ولس باندې د اسمانه اور اوري د مځکې حملې پر روانې دي هېڅوک ګرد کلمې وایي هېڅوک غږ نه کوي موږ لیوني نه یو نه موږ دا توان لرو موږ دا توان نه لرو چې د امریکې لاس ونیسو لیکن موږ ته مور د پښتانه په معنا د اسلام په معنا موږ ته د مور په شیدو کې دا ښوولې ده چې خامخا به د مظلوم ملګري یاست د مظلوم دپاره به درېږئ
موږ تاسو دې لپاره راغلي یو چې د اسلام د فلسطین د ولس سره ظلم روان دی. خلک دا ویلی سي چې دا حمله خو فلسطینیانو وکړه، حماس شروع په وکړه. عزیزانو ډېره د افسوس خبره ده، بني اسرائیل دا سیمه چې چیرې چې دوی ملک جوړ کړی دی، چیرې چې د فلسطینیانو وطن دی، دا د پیغمبرانو د زیږېدنې مځکه ده. عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، داود علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د پښې نه وروسته یوسف علیه السلام دا ټول دلته زیږېدلي دي. دا مځکه د ټولو مذهبونو دپاره، که عیسایت دی، که اسلام دی، که د داود علیه السلام زبور کتاب و، که قرآن کریم دی، فرقان حمید د محمد صلی الله علیه وسلم کتاب، دا ټول پیغمبران موږ منو. آمنت بالله موږ هر وخت وایو ایمان مفصل، ایمان مجمل. دا زموږ د ټولو ګډ زرګځای دی. د افسوس خبره دا ده، یو سړی دا وایي چې یاره فلانی سړی د ظلم په دې کوي چې د ظلم نه دی لیدلی، مغزه یې په دې خراب دي چې پر ده ظلم نه دی سوی. زموږ ګیله دا ده په دنیا کې پر بني اسرائیل چې کم ظلمونه سوي دي، دا په دنیا کې پر یو کام نه دي سوي. بني اسرائیل د قرآن کریم ته یوه کیسه موږ راواخلو د موسی علیه السلام د فرعون د بني اسرائیلو سره ظلم. بني اسرائیل فرعونانو چې یوسف علیه السلام په مصر کې د بني اسرائیلو یو ټولۍ جوړه کړله، بیا هغه غلامان شو. دا غلامان بني اسرائیل، دا فرعونانو چې یاره دا موږ مریان ساتلي دي، د دې نه سهار بچیان ځوانان کېږي، دا موږ ته درېږي. دا د قرآن شریف کیسه ده، د تاریخ کیسه هم ده. حکم یې وکړئ چې د بني اسرائیل هر نارینه بچی چې زېږي دا حلالوئ. هر نارینه بچی چې د بني اسرائیل مور په غېږ کې زېږي دا به حلالوئ. ښځې نجونې دا به یې د بدکارۍ دپاره ژوندی پرېږدئ، او چې کوم ځوانان خلک دي په دې به محنت و مزدوري کوئ. بیا دا پاک په قرآن کریم کې وایي چې ما فرعون ډېر غضب والا باچا و، بیا ما رب العالمین دا فیصله وکړه چې زه د مظلومانو ملګری یم. رب العالمین بیا دا کمال وکړي د بني اسرائیل یو ښځې په غېږ کې موسی علیه السلام چې بني اسرائیلی و، د غلام قوم و، د غریب قوم و، دا رب د پیدا کوي او د کیسه اوږده ده او خاص یې د فرعون په کور کې لوی کړي. دا بچی چې پیدا شو مور ته الله پاک وایي چې ما یو قسم د دې په زړه کې دغه ور واچوله، شروع ده په صندوق کې واچو، دغه تېر علاقه په دریای نیل کې، نور یې زه ذمهواره یم. دا صندوق ورغلی د فرعون په کور کې ودرېدی. هغه فرعون چې اسرائیلي بچیان یې حلالول، معنې یې ورته وویل چې دی ښایسته هلک دی، دا به موږ وساتو نه یې وویل. دا موسی علیه السلام د فرعون په کور کې لوی شو. بیا د ازادۍ تاریخ قرآن کریم دا وایي. نن یو زاغلی نظم بلې خواته نظم واده دا ده چې دا خبره کوو. نو عزیزانو دا اسرائیلیان غریبان د یورپ د هره ملکه شړل شوي دي، د یوه ملکه یا د بله ملکه بیا د بله ملکه، بیا د اوس په جرمني کې هټلر دغونه ظلم ورسره وکړي. ژوندي انسانان به د ګیس دغه ته واچول، په سوو په زرو مړه کولې. هلکه خدای دې غر کړه بني اسرائیله، تا خو ظلم لیدلی دی، پر تا خو ظلم سوی دی، تا خو د دنیا ظلمونه لیدلي دي، بیا ته څنګه ظلم کوې؟ بیا ته د فلسطینیانو سره څنګه ظلم کوې؟ په توره، په چاړه، په ګولۍ که خلاصېدی بني اسرائیله ستا به تخم نه و، ستا به تخم نه و، ستا هر بچی فرعون حلالاوه. نن ستا حکومت جوړ دی، نو ستا خیال ستا په توپو به، ستا په مرګونو
ستا په ظلمونو به ته فلسطینیان ختم کړې په توپو انسانان نه خلاصېږي په توپو خلک نه ختم کېږي مهرباني وکړه نتنیاهو د دې وزیر اعظم دې مهرباني وکړئ پر تا ظلم شوی دی د ظلمونو انتها پر تا شوې ده هغه ظلمونه در په یاد کړه د نورو قومونو سره ظلم مه کوه ظلمونه نفرتونه زېږوي ظلمونه جنګونه زېږوي دا ظلمونه تا کول فلسطینیان مجبور شو جهازونه یې غوا کول دا خودکش حمله دا هم د فلسطین مجبور شو تا خلک مجبور کول خلکو فلسطین خودکش حملې شروع کولې اوس بیا ته لګیا پر هغه خره سپور یې پښتونخوا ملیان پارټۍ موږ دا وایو چې په توپو په هلک ختمېدل دا افغانستان دا زموږ افغانستان دا د دنیا ټول قوتونه پرنګی په ننوتئ کابل یې ونیوئ کندهار یې ونیوئ غزنه یې ونیوئ څلور کاله په کابل کې باچي وه بیا د افغانستان قرار دی تیمورلنګ پر کندهار حمله وکړه دا تاریخ خبره ده د تورې په معنا د ولس د ازادۍ جذبه په توپو نه خلاصېږي د ازادۍ جذبه چې درې کال مړي پنځه پوند زېږي او هغه بیا په زنګو کې لا نور ورته چې خدای دې ځوان کړه موږ ته به دې ګوري زموږ کم خلکو وژلی دی زموږ کم خلکو ولال کړی دی تیمورلنګ په کندهار کې چې افغانانو تنګ کړ دا تاریخ خبره ده دا لیونی وخښمېدی او خپل پوځ ته وویل چې زه نه منه سترګې غواړم د انسانانو نه منه چې داسې مړه کړي نر کړي کوچني لوی بچیان ځوانان سپین ږیري دغونې خلک مړه کړي سترګې خو یو توله هم نه ده ویل زه نه منه سترګې غواړم د دې کندهار د خلکو دا زما مخه میله کړي نه منه سترګې د کومې خوا وې خو لیونی لښکر یې لګیا شو د غوا سترګې هم کښې د پسو دی هم کښې د اوښانو دی هم کښې د انسانانو دی هم کښې نه منه سترګې یې راوړې نن کندهار سته تیمورلنګ نشته نن کندهار ستا تیمورلنګ نشته نه منه سترګې بیا چې لیونی شو چې وخښمېدی بله لار یې نه و حکم یې وکړئ ول د دې کام د رزق سرچینې ماتې کړئ بندونه یې مات کړئ ولې یې مات کړئ چې دوی کار کرونده پر کوي دا زموږ د پښتنو دا لوی لکه د اسرائیلیانو هجرت دا د تیمور د لنګ بعد یوسفزی زه د کندهار راغلی یوسفزی د پېښور دا چې زموږ ولې ماتې شوې نو دا کام مخ وکړي دا لا په خپل کار و دا زموږ وطن یې په ډکاوه یوسفزی مروان مومن پلانا دا موږ ګل د تیمور په لنګ کې د سره رابار شو پښتونخوا وطن مې ونیوی بیا پرنګی راغی کابل یې ونیوی بیا روسیان د دغه جهازونو د توپونو سره راغلل بیا امریکا راغله ویې ته نه صاحب مهرباني وکړه دا کوچنی افغانستان نه پرنګي رعایت کوي په توپو نه امریکن رعایت کوي نه روسیانو رعایت کوي ته لیونی کېږو ما ځان ته بدۍ مه کړه ځان ته بدۍ مه کړه یا خلک به مجبور شي سهار به خدای نخواسته بله بلا پیښه کړي د فلسطینیانو دوی سره عزیزان دي سره وروڼه دي خاص اسرائیل او اسماعیل دا سره وروڼه دي په یو مور پلار اولاده دي مونږ راغلي موږ پښتونخوا ملیان پارټۍ موږ دا وایو جهان ته دا وایو امریکنو ته وایو جرمنیانو ته وایو اسرائیل ته وایو چې وروره خدای ته وګورئ دا وطنونو ته ګډ ونیول فرانس الجزایر ونیول په کلونو بیا د دنیا ډېر زورور جنګ وشو احمد بن بلاو جمیله یو نجلۍ وه دا د تاریخ کیسې دي فرانسیسیان ورک شو اټلي د اګر د علاقه نیولې وه فرانس د اګر د علاقه نیولې وه نن دنیا په یو کلي بدله شوې ده نن دنیا دا وایي تا افریقا ونیوله په افریقا کې دا د افریقې خلک دا د دنیا چې زورور ځان ته وایي دې چې د اوبو جهازونه جوړ کړو د مزدورکاره خلک یې په کار دا به په جهازو کې راسپاره سو په افریقا کې زموږ توران چې کوم دي دا به داسې دي لکه سویان
بس هم په مخه واخیست جالو ته بیا واچول په سوو په زرو د اوبو په جازو کې بیا واچول مزدوري یې پکولې غلامان یې کړل خو د خدای بیا خپل قانون دی خدای دغه نتلي دا غریب خلک دا توران د مریانو په شکل کې د دوی په جازو کې واستول نن اوباما د تور سړي زوی دی نن اوباما د امریکې صدر دی دا مریان وو مریان دی نیولي وو بیا یې پر دغه مې لیکلي پر هوټلانو باندې چې دا هوټل به سپی او تور نه پرېږدي دا هوټل کې به سپی او چینی نه پرېږدي ورور دا ګرځي ته یې وکړې په دې نه کېږي دنیا بدله شوې ده د یو قام د یو ولس د ازادۍ جذبه په ګولیو نه سړېږي لکه ستا ده چې فرعون نه کسړه بني اسرائیله لکه ستا ده چې فرعون نه کسړه نن ته ازاد ملک اوسې دارنګه د ډېرو خلکو ده په دنیا کې هر چیرې چې د ولس او د پوځو جنګ شوی دی ولس ګټلی هر رنګه پوځونه جرمني مخه وکړه فرانسیسیانو ورته وویل زموږ پیرس ډېر ښایسته دی دا مه نړوو موږ مات پیرس یې بچاو کړئ یوګوسلاویا چوکوسلاوکیا په دې په اووه ورځې ننواتئ لیکن چې ولس پسې راولاړ شو ګوریلا جنګ یې شروع کړئ نن هټلر خوارکی چیرې دی جاپان چیرې دی لښکر یې چیرې دي د انسانانو جذبه حریت په توپو په دغه نه خلاصېږي موږ دا وایو فلسطینیان دغه ځای اوسېدونکي خلک دي دغه اوسېدونکي خو د خپلې علاقې اوس هم په لکور فلسطینیان د اسرائیل شهریان دي وټونه یې د زندګي بله لار اوس نشته موږ امریکې ته وایو چې ته بالکل ستا ګران دی اسرائیل لیکن دا ستا ګران دا ستا دا خبره منلی شي مني یې چې ته ورته چې بند یې کړه دا جنګ بند کړه موږ د انسانیت پر نامه د سړیتوب پر نامه د شی دغه پر نامه ته اتخاذ کوو امریکې وتا ته فرنګای وتا ته جرمنای وتا ته مهرباني وکړئ دا لیونی په چپ کې کښېنوئ په جنګو کې خلاصېدای په ویتنام کې ویتنام ډېر کوچنی ځای زړونه ځای ویتنام کې یو فرانسیسیانو حمله وکړه هغو سره دغه په جنګ او وتښتېدل بیا 10 کاله د دواړو سره جمع کې تقریبا 40 کاله فرانسیسیانو او امریکنو ویتنامیان وژلو ولس لګیا جنګ یې کوي یو جرنیل وایي امریکن جرنیل وایي موږ د دې ګوریلا جنګ د خلکو سره دومره په عذاب شو چې موږ په ویتنام کې په میاشت کې دومره بمونه تس کړه چې موږ په ګرد جنګیازي کې نه وو تس کړي لیکن بېرته ویتنام وګټله موږ ووتو د ولس جذبه په دغه نه خلاصېږي موږ نن مظاهره کې د مولوي غني صاحب د زوی چې په چمن د جامع خطیب دی هغه په خپله د مولوي حافظ متي الله شکریا ادا کوو دوی د جمعې لمونځونه کړي وو د هغه د مخه مرګلزا غلطي کړې وه د جمعې بعد یې دغه ایښې مخکې ایښې وه مظاهره دا دواړه دغه ورغلي وو موږ د دوی شکریا ادا کوو د مولوي غني صاحب زوی هم ورغلی وو حافظ متي الله هم ورغلی وو دا سړی چې نن یې تلاوت وکړي دا زموږ پر بیش باندې د مدرسه ده د جمعې ورځ ده هغه جمعه یې پرې ایښې وو دلته راغی د مولوي صاحب د زوی ډېره شکریا ادا کوو چې دې دغه یې وکړي او دا ټیک چې راغلي عزیزانو د پارټۍ کارکنان سپین ږیري تور ږیري عزیزانو زموږ د ټولو دا خواري چې موږ د یو مظلوم ولس سره د دغه پیوستون غږ کړی دی د دې به خاص حیثیت دی د دې به د الله په دربار کې هم ځایي الله پاک دې زموږ وروستۍ دا قرباني قبوله کړي الله پاک دې زموږ وروستۍ دا محنت قبول کړي افغان کډوال باندې څو فکرې وکړه دوی چې دغه اوسي بیا نو اردو انګریزي نو بیا په ما نوري خبره دا ده عزیزانو
اول خو د پښتونخوا ملي پارټي د کارکونانو د نور ولس په دوی ورځي د دوه ورځو په دغه باندې کارکونانو ډېر مهنت کړی و ډېر دغه یې وکړي دا ګرجان ویني دا ګرجان ولیدله هېڅوک په پیسو چا نه دی راوستلی هېڅوک چا په زور نه دی راوستلی د خپله پسه راغلی دی دا پر دې باندې کنداریان وایي د مور شي دی د مور شي دی د مور شي دی دا کارکون د هر عالم دین د هر ریډي والا د هر فاریکش د هر دغه والا بله خبره عزیزانو اوس ملګري وایي څو فکرې په اردو وکړه کډوال باندې موږ ډېر مسل دا ټول مسل کېږي دلته موږ دغه کړی وو دغه د په نور شیان نه لګېږو خو دلته د کډوالو خبره که څه هم خلاصه ده خو خلک لا وارخطا دي کډوال نه په غلا راغلي دي دلته نه په پټه راغلي دي په ښکاره تی په عذابول تی تنګول تی لغول ورسلا ساتل په عذابول په زور مې راوستل ضیاءالله خو دا خبره کوله ضیاءالله ویل دې ته به دغه نه وایاست مهاجر نه وایاست و دې ته به د اسلام مجاهدین وایاست دا د ضیاءالله خبره وه د اسلام مجاهدین به یې بولئ دا زموږ د پاکستان د دفاع جنګ کوي دا زموږ د دفاع جنګ کوي ما ته په خپله د دغه وزیر اعظم و کشمیر ژبې والا څومره آصف احمد علي نواطي الخان اردو یې راته والخان د خدای فضل دی د خدای الفاظ والخان د خدای فضل دی چې روسیان د افغانستان د خوا راغله او ورته ولاړ دي تکیه کوي موږ ولاکه راسي وایي که زموږ د خوا راغلي وی په کوالم دې قسم دي کې څک راورېدلی بلې کښې راغلي اوس هم ژوندی اوس هم ژوندی آصف احمد علي ما ته په خپله په پاکستان په دغه کې و والخان د الله ډېره مهرباني چې د پښتنو د خوا پر راغلي بس پټان جانې رمضان جانې ټول په جنګ یې پوسه نور مې ورته شوکه شو دا د ضیاءالله خبره وه نن بیا اساس ما ونړېدی دوی راغلي دي رجسټر دي نومونه یې شته نومونه یې لیکل شوي دي د هر چا دپاره پیسې ورکول کېږي دا اوس چې راغلي دا اوس چې کوم دغه راغلي دي دوستان په دا اوس جنګ کې دا چې په هر هوټل کې اوسي اوس هم پیسې یونیسیار ورکوي د یوه کور زما هیر دي 30,000 روپۍ دي که 40,000 روپۍ یو هوټل ته هره ورځ ورکوي دا یونیسیار والا موږ دا نه وایو چې موږ د افغانستان څخه خلک راغلي دي که غلا کوي که پلانا کوي که پښتانه کوي دي یا دا تماشه چې بیا درنې خبرې بدې خبرې په زور یې بیا ما سره دغه ووځي په زور یې وایي ستا پلار دې وباسي چې شته دې لیونی خو نه ما دلته وخت تېر کړی دی د دنیا قانون دا دی د دنیا هر ځای چې بچی پیدا شو دا د هغه ځای اوسېدونکی دلته پیدا شوی دی مور یې دلې و پلار یې دلې و سبق یې ویلی دی دلې ځوان شو دلې ډاکټر شو ته زه شهریت نه ورکړم ته مې دی ورکوي د خدای شی ورکړي دی مې ورکوي د خدای به جارېږي چې دلته یې سره څنګه مې نه ورکړي نواز شریف بیا را روان دی خدای یې راولي نواز شریف اوس کمیټې جوړه کړې وه په هغه کمیټې کې موږ ګردې پاچیان یو جمعیت و ایم پي و ایم کیو ایم و موږ و مسلم لیګ و شیرپا و موږ ګرد و دا فیصله وکړه چې کوم هلک چې دلته پیدا شوی دی هغه خو به خامخا د پاکستان ښاري بلل کېږي دا فیصله وشوه دا لا هم وه ما ته په خپله نواز شریف وویل ما ته په خپله مومن خان اسم کیا بات ہے 10 کال چې دوی تېر کړي دې ملک کې اوسي ان کو بھی شریعت دې نه چاهیے دا نواز شریف خبره ویره موږ دلته پښتانه او دغه خلک د پاکستان افغانستان خلک اوس سره شناخته یو سره خیشان ته زما ماما یې زه ستا ماما یم بد به نه سره ورځو ورور د غم پنجابیان راځئ په کابل کې بنګړه واچوئ تړونونه کوي موږ را پرېږدي په کراچي کې به اتڼ سره کوو افغانستان او پاکستان سره وروڼه دي د یو کور خلک یو مسلمانان یو اسلام کلمه وایو بس ورور ته ماته وایه چې افغانستان زنده باد زه به تا ته پاکستان زنده باد بیا که سره نږدې سو که سره پاسپورټ ختم کړو لکه جرمني د یورپ خلکو جنګونه سره وکړل یوازې روسیان 2 کروړه
نن دا ګرد مرګونه جرمني وکړل انګریزان یې بې حسابه مړه کړل دوی بې حسابه مړه شول نن د دوی په منځ کې پاسپورټ نشته دا کوچنی کار دی دا اوس ښکاره کې په یورپ کې ګرد یې لګي دی به دې سره کړي دي په قرآن سره وژلي موږ خو به دې نه سره کړي موږ افغانستان موږ به دې سره کړي خالي به مې څه غرژی سره درلودلی غرژی پښتانه سره لري څه غرژی به سره کړی وروره پاسپورټ به د منځه ولاړ شي دا دروازه باندې ګډوډ دی نن چا ملګري په ګډه لګیا دي جمعیت پښتونخوا پر لط کې کښېني دمکۍ موږ چاته نه ورکړو دمکۍ موږ چاته نه ورکړو پر چمن پر باډر باندې ډېر زیات توپ دی دومره سړیتوب پکار دی که د چا سره زنانه ورسره وي لور ورسره وي خور ورسره وي کم سے کم د دا ښځې تلاشي دې ښه ده کسټم هاوس ورته جوړ کړي ښځې به پر یوه لار راځي ښځې دې تلاشي کوي نارینه به په بله لار راځي نارینه به تلاشي کوي موږ دې ته مه مجبوروئ پښتونخوا دمکۍ نه کوي موږ دې ته مه مجبوروئ چې بیا درسو پر دغه کښېنو پر ډاډر او تر هغو بیا نسو ولاړ چې د ملا ماتمر زوی څه نومېږي ملا یعقوب د دې خوا نه راغلی او وای پهلوان د دې خوا نه راغلی سمې مجلس نه سره کړی سمې خبره نه لري موږ دې ته نه مجبوروئ موږ شریف خلک یو او شریف سړی سره ډېر پام پکار دی دا سهار ناسم چې که کړی وي دا په دې ته مخته یاست دا دلته چې به ښکنځل کول یاره ښه تکړه خلک دي په خدای شي ګرد غږ کړی دی چې یاره نواز شریف ډېر ښه سړی دی زه خو په ما پارټۍ کې وم هر څو بسان چې د کولی شي پلانا وکړي ځان ورسي ځان ورسي استقبال یې وکړي زما نن پلانی خان دی زما یو زمړی څه به ووایي غږ به نه کړو پروا نه لري بس خدای راوستلی خدای راوستلی دی ګزاره به کوو رب دې پر موږ فضل کوي رب دې پر موږ فضل کوي زموږ ایمانونه دې خدای نه خرابوي ما ته ملګري وایي اردو کې خبره وکړي सब लोग समझते हैं अंग्रेजी हमारे इस मुजाहरे का मतलब सिर्फ ये है कि बाबा कम से कम 52 ममालिक इस्लामी ममालिक सबको पता है कम से कम एक वाहिद शेम एक वाहिद वो तो लेना चाहिए था अगर वो ले भी नहीं सकते कम से कम वो एक अभी इस्लामी इस्लामी मुल्कों का कॉन्फ्रेंस न कोई रेजोल्यूशन आया न कोई बात हुई अल्लाह से डरना चाहिए अल्लाह को मानो ये कत्लेआम इंसानों का जो मुंजन तो खुद उर्दू गड़बो पख्तूनख्वा मिलियन पार्टी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान से पुरजोर अपील करती है अगर अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल और सिक्योरिटी काउंसिल इस बदबख्त इंसानी खुदकुशी इस नस्ल खुशी का मदावा नहीं कर सकेंगे फिर अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ायदा क्या फिर अक़वाम मुत्तहिदा बना किस लिए है अक़वाम मुत्तहिदा तो बना इसलिए था कि वतन में जंगें नहीं होंगी दुनिया में और लोगों के लिए कोई रास्ता निकाला जाए पख्तूनख्वा मिलियन पार्टी सिक्योरिटी काउंसिल से के सेक्रेटरी से मुतालिबा करती है अल्लाह के नाम पे इंसानियत के नाम पे कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कम से कम ये जंग बंद होनी चाहिए और फिर मुज़ाकरात के जरिए मुज़ाकरात वाज़ेह मालूम है मुज़ाकरात हो और इजराइल और फ़लस्तीनियों की 2 रियासतें बनाई जाए आज़ाद इसराइली रियासत उसके पड़ोस में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत दोनों के बराबरी की बुनियाद पे 2 मुल्क तश्कील पाएंगे तो दुनिया एक बहुत बड़ी बर्बादी से बच जाएगी तो ऐसा न हो कि हमारी गलतियों की वजह से ये जंग की चिंगारियाँ एक जंग अज़ीम अगर न भी हो एक इलाकाई जंग में मुनतज ना हो उसमें फिर न अफगानिस्तान बचेगा न ईरान बचेगा न हिंदुस्तान बचेगा सारे खिता आग की लपेट में आएगा उस आग के बुझाने के लिए
सिक्योरिटी कौंसिल और सेक्रेटरी जनरल की आशीर्वाद, उनकी इमदाद और उनके इरादों की दुनिया के अमन के लिए ज़रूरत है। खुदा हाफिज़, बड़ी मेहरबानी।